زمونږ معاشره کې داسې ډېر ماشومان موجود دي چې د چا والدین دی دنیا کې نشتا. د ځنه والدین د ملک حفاظت کولو په وخت او ځنه د ترهګرۍ مختلفو بدو پیښو کې شهیدان شوي دي. نو دی ماشومانو لپاره د ژوند سفر آسان نشي. نو داسې حالات کې ځنه ادارې د هغوی امید جوړ شي. الکوثر ویلفیر فاونډیشن یو داسې اداره ده چې یتیم ماشومانو لپاره سهاره جوړه شوي. دلته بچیو ته د معیاري تعلیم سره سره مفت خوراک، رهایش او نور بنیادي سهولیات هم ورکوي. ما پلار ته نه ومړ، اوس ډېر خوشحال وو. ما هغه ورځ نه پوهېږي چې کله ما پلار نیتر سکول کې ډېر ظلمونه وشوله. ما مور سترګو کې بېکسۍ اوښکې راتللې. ما مور ما تعلیم او تربیات په اړه ډېره خفه وه. الکوثر ویلفیر فاونډیشن والا راغلل، ما داخله وشوله. دلته زه ډېر خوشحال شولم. ما مور بیا سترګو کې بېکسۍ اوښکې نه راتللې. زه چې دلته داخل شولو، زه به خلکو ته ښه اخلاق هر ښه تربیات چې د بد هر چي نه لرې شي، د هغه نه جنګ هر چي نه لرې شي. زموږ نه چېرته د کوم یتیمان به چې توصیه شوي، دا یتیمان زه دلته وکوله کېږي، وکوله نه داخل یم. مو دلته ډېر زه وړوکی راغلی وم، د ما نه چېرته کوم یتیمان دا ما سره سم راغلي وو. او دلته چې موږ ته کوم الکوثر یتیمخانې کې کوم سبق میلېږي، کوم سهولیات دي، نه مزید موږ ته ډېر ښه میلاویږي. انشاءالله مخته چې کوم غواړو مطلب موږ ته ښه تربیات ته ښه نظام راکړي. او دلته هم سره ښه الکوثر ویلفیر فاونډیشن کې ښه خوراک او تربیات تعلیم هم ته میلاویږي. او مزید موږ نوره غواړو چې مطلب نوره مطلب مخته تعلیم او تربیت سره موږ ته مخته لوړ شي. الکوثر ویلفیر فاونډیشن کوششونو له وجې یو شمېر بچي نن د تعلیم میدان کې مخکې روان دي او د خپل روښانه مستقبل خوب ګوري. دا بچي صرف خپل ژوند نه جوړوي بلکې مستقبل کې خپل ملک او معاشرې لپاره هم امید جوړیږي. الکوثر ویلفیر فاونډیشن په شان ادارې یتیم ماشومانو لپاره یو نوې رڼا او بهتر مستقبل لاره ده.